اوکې سو د لاسو خبرو باندې پوه شوئ چې میجر اچیومنټس څه وو. نمبر 11 خبره، نمبر 11 دوی یو کب جوړ کو، یو کب یې جوړ کو چې هغې ته وایي فاسټ گروئنګ سیلمن. سیلمن یو کب دی. دوی داسې کار وکړو چې په دې کب کې د دې کب فایدې ډېرې دي. ښه دا انسان ګوره ډېر مطلبي شی دی، ستم ډېر مطلبي چې دلته د فایده نه والله که په ما سلام هم واچي داسې ده که نه ګپ لګو. لیسن سلمن یو سپیشل کب دی چې د ده د بدن نه دوی ډېرې فایدې اخلي. د کبانو نه موږ ته فایدې ملاویږي که نه یا لکه دا خو نه چې یوازې خېټه پیډه کوي، نو ډېرې دوایانې ترې نه جوړېږي. ټیک ده شابس. سو لیسن دې کب کې دوی د ریپروډکشن یعنی د گروت جین نه دی هغې کې چینجز وکړل، موډیفیکیشن دی وکړل. نو دا کب فاسټ گروئنګ شو سر سپیډ کې. مخکې هم گروت زیات و خو د جین چینج کولو سره جین موډیفیکیشن سره د دوی د گروت ریټ نور هم تیز شو. نو چې کله جین کې ورله چینجز وکړو موډیفیکیشنز یې وکړو لاړو سمندر کې پرېښودو دوی خو فاسټ ریپروډکشن شروع کړو او هغوی ته نه لګي او خپلې فایدې ته نه اخیستلې. نو فاسټ گروئنګ سیلمن یې جوړ کړو. سیلمن هغه سپیشل فش دی، د هغه نوم دی. او دوی څه لپاره د دوی کالونیز یې جوړ کړل، سپیشل ځینه یې ورله جوړ کړل، تالابونه یې جوړ کړل، هغې ته یې ور واچول او هغې کې دوی ریپروډکشن کوه، دوی بیا اخیستل او خرڅۍ او دوایان هم ترې نه جوړی لګیا دي. فایده ده که نه یا سره او که نه ځان پوه کړه. نیکسټ سر دې ته وګوره، دا اهم خبره سر سکارپین وینوم. سکارپین سکارپین پیژنئ لړم ته وایي سکارپین وینوم. وینوم هغه زهرو ته وایي. کیبج کیبج پیژنئ کیبج کدو ته وایي، کدو ته وایي که ګوپی سوري اوهو ګوپیانو ګوپی پیژنئ. سو سکارپین وینوم کیبج. په دې کیبج کې د کیبج چې کومه دانه وه داسې ورته ویم په هغه دانه کې د سکارپین د زهرو جین ور واچول. دماغ کلیر کړه لږ شانتي. داسې کار یې وکړو چې د کیبج کوم دانه ده دې کې به جینز وي، ډي ان اے به جینز به پکې. نو دوی داسې کار وکړو هغه جین چې هغه د سکارپین زهر جوړوي د سکارپین نه یې راواخیستو که نه د لړم نه به یې رالي. خامخا زما استانه خو یې نه رالي د لړم نه یې د وینوم جین راواخیستو دوی سره یې مکس نو چې مکس یې کړو اوس ما ته ګوره چې کله دا ته وکرې نو په ده باندې چې کوم نور هر څه اټیک کوي دا جین خو شته د دې زهرو جین دوی به هغه زهر خوري او چپه کېږي به چې کوم بوټی مونږ کرلی هغه بوټی به سیف وي. اوس په خبره پوه شوي. نو سکارپین وینوم کیبج یې جوړ کړو. اهم خبره ده که نه ګوپي څومره ښه شی دی چې ویې خورې به بیا د بریک نه لګي. سیټ ته ځای ګورئ ځان له که نه چې چېرته. نیکسټ خبره سر نمبر 13 هیومنایزډ کاو ملک. دا وګورئ لاله هیومنایزډ کاو ملک نه مراد دا دی. بچو ته ما ته دا ووایه چې زه د انسان په پیو کې او د ځناور په پیو کې به فرق وي؟ بلکل فرق وي. نو کوم خلک کوم زنانه چې د هغوی ماشوم وشي او هغې کې پی نه نو ماشوم به بیا کمزوری وي که نه. نو دوی داسې کار وکړل چې په ځناورو کې یعنې په غوا کې څه داسې جینز ور واچول چې هغه غوا پی جوړوي خو هیومنایزډ وي د انسان د پیو په شان پی جوړوي. اوس پوه شوئ. او هغه پی بیا دوی راخلي او چې کوم ماشومان وشي هغوی ته یې ورکوي. خو یا د مور پی او یا دا پی هیومنایزډ دي که نه د انسان د پیو په شان پی جوړ شو. دا یې څنګه وکړل؟ دا یې د دې غوا کې د انسان د پیو جینز مکس کړل. نو هیومنایزډ کاو ملک جوړوي. صحیح ده. کاو ملک خو خپلي خو هیومنایز شو د انسان د پیو هم پکې څه حصه جوړه شو. تاسو پوه شوئ په خبره؟ تاسو لیدلي اکثره ماشومان چې د غوا یا د میخې پی څکي نو خېټه یې خرابوي، هر ټایم یې خېټه خرابوي. دا ولې؟ ځکه چې هغه پی بدلی
زناور خو هر یو شی خوري که نه، هغه پیو کې لږ فرق وي. نو دوی ورسره جینز د انسان د پیو مکس کړل. نو چې مکس یې کړل چې کوم پی جوړېږي هغه بالکل د انسان د پیو په شان دي. صحیح ده؟ شاباس. نیکسټ بل یې څه جوړ کړل سر؟ بنانا ویکسینز. دې خبرې ته اوس ګوره ښه. نمبر 14 بنانا ویکسینز. کیله نه ده، بنانا سپیلنګ مې غلط ولیکه، ته ورته ګوره چې دا کومه میوه ده. بنانا ویکسینز دوی داسې کار وکړل چې د کیله نه ده، کیلې ته یې څه داسې جینز وردن نه کړل. دا خبره اوس واوره. کیلې ته یې څه داسې جینز وردن نه کړل او دا جین چې کله په کیله کې اکټیویټ شي نو کوم ماشومان چې دا کیلې خوري هغوی کې د هیپاټایټس بی ویکسینز تیاریږي. په کیله کې د کوم وایرس؟ هیپاټایټس بی وایرس خلاف جینز ور واچول. نو کیله ګوره یو د کیلې پوټکی دا زیړ ته خو دغه خورې که نه وایي سم غټه هډوکي او پکې مې ته لاړه کو نور مې وخوړو ګپ لګو داسې ده که نه. اوکې سو دا کیله چې موږ سپینه کړو د کیلې د پاسه یو سپینه شان نری سرمن تاوي. هغه سرمن کې د هیپاټایټس بی د پاره ویکسینز دي. پوه شوې لاله؟ نو دا کیلې چې ماشومان خوري که نه کیلې، نو په دوی کې د هیپاټایټس بی خلاف انټي باډیز تیارېدل شروع کېږي اټومیټیکلی. هلکه کیلې نه هیپاټایټس بی خلاف. نو هیپاټایټس بی بیماري به بیا راځي نه راځي؟ هیپاټایټس بی وایرس به بیا اټیک کولی شي نه شي. نو کیلې ډېرې خورئ. خو دا زمونږ کیلې نه دي که نه، دا انګریزان یې کوي لګیا دی سپیشل رالیږي. ٹھیک شو. او بل کیله کې لاله پوټاشیم ډیر دی، سوري سیروټونین او سیروټونین چې غواړي چې دماغ د هر ټایم اکټیویټ او ښه او خوشحاله او بس سر کې ګرځي سیروټونین ډیر استعمالوه. سیروټونین زمونږ په بدن کې یو سپیشل هارمون دی، هغه ریلیز کېږي، هغه زمونږ موډ ریلیکس ساتي. صحیح ده که نو که چېرې ستا غصه او خفه او څه مسله یي که نه څه د زړه بیماري یا بل څه نو بیا ورځه به دوکاندار ته وایي راواچوه دا یو درجن کیلې چې اوس یې ختم. سیروټونین سره به مایند بالکل ریلیکس شي. صحیح ده؟ رائټ. نیکسټ بل یې څه وکړل سر؟ سپایډر ویب ګوټس یې جوړ کړل. څه شی؟ سپایډر ویب ګوټس. سپایډر پیژنې؟ سپایډر جولاګان دي. سپایډر د دې جولاګانو د لاړو نه چې دا دوی دا جاله جوړوي، دې جاله کې سپیشل پروټین فایبرز دي. هغه پروټین فایبرز ساینسدانان د سپیشل کارونو دپاره استعمالوي. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ دا جالې نه دا دوی سپیشل پروټینز دي په دې کې، او دا پروټینز دوی استعمالوي، دوایان هم ترېنه جوړوي. خبره پوهېږئ؟ د جولاګانو قدر کوه. دوایان هم ترېنه جوړوي، مختلف قسمه نور کپړو مپړو کې هم استعمالېږي. یار دا خو سپیشل پروټین ګورې نه جولا خوله کې تار هغلته خوشي کې او دې ته راشي همداسې اوږد تاري. ولې؟ ځکه چې دوی ترمنځ بانډ ډېر زیات مضبوط دی، سټرانګ تار دی. نو دا دوی اکثره کپړو کې هم استعمالوي. اوس واوره ګوټ پیژنې؟ بکري. داسې کار یې وکړو چې ګوټس کې د جولاګانو جینز ور واچول. چیلای نه ده؟ چیلای کې د جولا جینز میکس کړل. بیا چې کله چیلای جولا خو پی نه کوي که نه چیلای چې کله ملک ورکوي که نه، ملک پی ورکوي، نو د دې چیلای په پیو کې هغه پروټین راځي. کوم پروټین؟ د جولا د جالې پروټینز پکې راځي. نو بیا دوی داسې کار وکړي چې هغه پروټین دی نه سیپریټ کړي. پوه شوې که نه؟ چې هغه پروټین ترېنه سیپریټ کړي، بیا د مختلفو کارونو لپاره استعمالوي. پوه شوې؟ خلکو څه وکړل ماجد او ته دغه میک اپ نه اوسګارېږي. ټیک ده؟ سو سپایډر ویب ګوټس، هغه ګوټس، هغه بکري، هغه چیلای چې هغه پی درکوي او پیو کې پروټین دی. او کوم پروټین؟ د سپایډر د جالې د جولا د جالې پروټینز یې پکې هغه د پیو نه بیل کړي او استعمالوي. صحیح ده؟ یاد به یې دا 15 اچیومنټس نور څه غواړې د خدای ظالمه خو ته هم څه وکړه که صحیح ده که وایي جي موږ دې ته پراته یو که نه دا استعمالو بس خبره
نو دا شو هغه میجر اچیومنټس چې کوم په دغه کې وشو د جینیټیک انجینیرینګ والا وکړل او دنیا یې بدله کړه. سر ته دا اوس وګوره یار چیلې پی کوي او پیو کې د جولا جالای سر نو خو جالې پروټین سي که نه پوهېږې که نه نو دا سوچ د چا و یار دا هلکه دلته وګوره په کیبیج کې چې کوم دی د سکارپین وینوم ور واچول یا سره پوه شوې سوچ وکړه بدله که پیر قلا بدله که او که نه ماجده ستاسو کور کوم دی کوډو هغه ځای بدل که صحیح ده که بس دی لاله پوه شوې دې پورې لږ ګپ مه لګوه خفه نه بس دا 15 اچیومنټس کې که چېرې تا ته 15 شپږ هم درځي پیپر کې ولیکې دیټ سیټ شارټ کوېسچن کې راځي بس اوکې نیکسٹ لیکچر کې به لاست ټاپک د دې چپټر ډسکس کوو چې هغې ته وایي سنګل سیل پروټین